مثال دی او غوښتنه کوي د امن. نو نه پوهېږو چې د امن یو شکل لري، یو هیئت لري، یو صورت لري، چاروایو خلو منځ کې کېږدو؟ نه، دا خو یو لطیف شی دی، یو باریک بین شی دی. د امن دا د هر سړي په لاس کې دی، امن د هر سړي په لاس کې دی. محترمو، د امن چې زه غواړم، اهل سنت والا چیغې وباسي، چیغې وایي چې امن غواړم. اهل تشیع والا حضراتو تاسې هم چیغې او نارې او زورې کوي چې امن غواړو. دا رکاوټ څوک دي؟ دا رکاوټ څه شی دی؟ مانځي تخته مو خیران پاتې. محترمو، بار بار په جمعې په لمانځه کې ته مو ویلي دي، اوس هم درته یم، اهل تشیع ته یم او اهل سنت ته یم چې تاسې امن غواړئ، د امن یو صورت اختیار کړئ، د امن د خدای خاطر وکړئ، صورت اختیار کړئ. دا فسادات په ملک کې مار پروي، دا بیلا په قومي باندې اثرات نه کوي، دا په تمام ملک چې د ما و تا شناخت دی، د ما و تا شناختي کارت دی، پاکستان په دغه ملک باندې اغېزه او تاثیر کوي، بد اغېزه کوي، بد تاثیر کوي ورباندې. محترمو، کله چې کوم ځای کې فساد وي نو خارجي قوتونو ته، خارجي خلکو ته، اغیارو ته موقع په لاس باندې ورشي، هغه مداخلت کوي. هغه چې کله مداخلت وکړي، هغه ته د قدم او د لاس ځای میلاو شي، نو وطن کې افرې تفرې راشي، فسادات راشي، لړایي، جنګونه، مردگان، کونډې، رنډې، یتیمان، بې حیاګیرې، بې سترې، دا ټولو سره خلک مخامخ شي. زه اهل تشیع حضراتو ته هم یم چې د مو تاسې ګاونډیانو سره، اهل سنت ته هم دغه ریکویسټ درخواست کوم چې تاسې ګاونډیانو سره، یو کورنیوالو سره د یو بل په حقوقو باندې اټیک او حمله مه کوئ. که هغه اهل سنت کوي بات کوي، که هغه اهل تشیع کوي بات کوي، دا حقوق دي. بار بار معاهدې وشوې خو معاهده عملي نه شوه، یو کمیټې تشکیل نه شوه، یو کمیشن مقرر نه شو. او فساد چې کوم دی هغه د اهل تشیع حضراتو او د اهل سنت حضراتو منځه چې راغلی دی، هغه په مذهب باندې نه دی. نن بعضې خلک د مذهب رنګ ورکوي، خو دا مذهب سره تعلق نه لري. ما په جمعې ورځ دا بیان کړی دی، ما چې د ما بیان ریکارډ کې ورسوي. اهل تشیع حضرات که خپل امام بارګاه کې خپل عبادت کوي، خپل ماتم کوي، خپل یوم حسین رضی الله تعالی عنہ منل کوي، یوم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کرم الله وجهه منو کوي، نو موږ څه اعتراض؟ که موږ تاسې دلته عید لمونځ کوو، د اهل تشیع څه اعتراض؟ د ما په لمانځه باندې د دوی څه اعتراض؟ آیا ما ټوپک راخسته چې ماتم ما کوه؟ نه، دا حق لري، ته ازادي شته هر چا دپاره. اهل تشیع والا ټوپک راخسته چې مونځ مه کوه؟ نه، ما ته ازادي حاصله دي، ما ته حقوق حاصل دي. نن چې فسادات پیلاو کېږي په ملک کې، پاله کېږي، پیلاو کېږي، د دغو شملتونو، د دغو سروانو د وجې نه دا فسادات پیلاو کېږي. ګوره، زه اهل تشیع حضراتو ته دغه ریکویسټ کوم چې زه د دغه علاقې باشنده نه یم، ما ته بشري والا یو ملا ځای هم نه راکوي، نه یې ونه غواړم، خو دا علاقې کې فسادات نه غواړو، علاقې کې فساد نه غواړو. نن چې اهل تشیع والا کنفرانسونه کوي او همدا امن غواړي او همدغه ډای وایي چې مالک غزات، مالک غزات، ورواخلې که نه ورواخلې، څه مشکل خبره دی، یوې هفتې خبره دی. خو ګوره، ملکي فسادات ما پیلو کوي. مو تاسې د اهل تشیع حضراتو، د مو تاسې دماغ د یوې ښځې نه هم کمزوري دي. بلقیس څوک وه؟ بلقیس څوک وه؟ ښځه وه. هغې ته چې کله سلیمان علیه السلام خط ور ولېږل، څه ورته لیکلي وو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. و دا خط د سلیمان علیه السلام طرف نه دی او بسم الله سره یې شروع په وکړه ومنې. او راشه واتوني مسلمین، ټول راشه مسلمان راشه. ای بلقیس، هدهد چې کوم دی خبر راوړی و. ښه، هغه ښځه اوس ګوره
سلیمان علیه السلام دمکي ویر کړه نو ټسې ویر کړو هغه ښځې خپل د شورا غړي د پارلیمان غړي اسمبلۍ د سینټ ممبران یې جمع کړل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انی القی الی کتاب کریم ای د ما د شورا پارلیمان غړو ما ته خو یو ښایسته بهترین خط راغلی دی خط خو دغه شانتې دی ما په سینې باندې یو مرغه کېږدول عجیب ناشنا غونې خبره وه خو تاسې راشي یا ایها الملعو افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون د ما د شورا پارلیمان غړو ما ته یو مشوره راکړې زه څه وکړم زه وره پر یو کار نه کوم تر څو پورې تاسې ما ته یو ښه مشوره رانه کړې هغه د شورا غړي څه ورته وایي هغه وایي چې موږ نحن اولو قوة اولو باس شدید والامر الیک فانظري ماذا تأمرین وایي موږ جنګیالي خلک یو موږ مجاهد یو موږ توان طاقت لرو موږ جنګېدلي خلک یو موږ د میدان مبارزې والا خلک یو جنګ کوو هغه ښځه څه ورته یو په جواب کې ښځه ای د ما د پارلیمان غړو کله چې یو غټیت خلک ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها عجیبه خبره ورته وکړله چې کله داسې بادشاهان غټ خلک یا پالکېږي جنګونه شروع شي نو بیا لسونه ورکې خلک واچوي څه وکړي لسونه ورکې خلک واچوي افسدوها علاقه ټوله فاسده کړي وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون کوم عزتمن خلک دي کوم اشراف خلک دي کوم بوقاره خلک دي هغه څه کړي اذله هغه ذلیله وګرځوي خوارو زاري کړي ځمکې سره ځمکه کړي خاورو سره خاورې کړي وكذلك يفعلون ودا خو د بادشاهانو کار دی بیا نو نن چې په ملک کې پالکې کې مو اولتشي ور په خپله باندې امر رانولو نو دریان فریق نشته چې هغه ما ورته کې امن راولي دوه کسان اخطا که بس خپله مزې وایه دوی مرغۍ سره لګیا وي جنګ یې و هغوی راغله دواړه یې وخوړلې په دغه کې د پیشو خیر ټیک دی مقصد پوهېږې په خبرې مقصد کنه نو موږ دغه ته حیران پاتې یو چې بیا د رکاوټ څه شی دی زه خو خپل اعلی چارواکو حکامو ته دغه ریکویسټ کوم درخواست کوم سوالیه جمله پیش کوم ته چې اهل تشیع غواړي اهل سنت غواړي چې مالک غزاتو سره فیصله ده وشي حکومت ته خپل ریټ قایم کا ته د مو حکومت کې دا د مو سربراه یې د تا خبرې ته مو لبیک ویلي دي نن چې ګوره مو ته انتظامیې طرف نه دا خبر راغلو نوټس راغلو چې تاسې احتیاطي تدابیر اختیار کړئ مو چې لبیک تاسې طریقو کې پوریا وریا درېږئ مو هغه تعمیل د حکم کړی دی نو نور څه غواړي زه نه نو مو دغه ریکویسټ دی چې دا فسادات د حکومت ختم کړي دا د حکومت ریټ قایم کېدل دي هېڅ نشته حکومت که په دا باندې ډارېږي چې اهل سنت دنیا دی ارجک بشي ما به د هلکې نه وشړي حکومت مخه څوک نه کسي که اهل تشیع نه ډارېږي چې اهل تشیع زیات دي ډېر دي فرمې کې سټیټ دی ارجک بشي نشي کولی بلکل نشي کولی خو دا کمزورتیا دی حکومت هم په خپله باندې ځان کې کمزورتیا راوستې دی کمزوری نه دی خو په زوره باندې ځان خاموش کړی نه پوهېږو دغه ته ولې دا رکوټونه د کوم ځای نه راغلل دا ولې ځي نو موږ دغه حکومت ته ریکویسټ دی اهل سنت اهل تشیع ته مو ریکویسټ دی چې تاسو د امن فرمې کې راولئ فسادات مه پیلو کوئ دا شنه فرمه نوره مه خرابوئ خلک ښځې مو کونډې کړلې ګورې شولې بچي یتیمان شول ښځې کونډې شولې خلک بې ځایه بې ځایګي شول عزت والا خلک بې عزته شول ولې زه دا یم که دا فرمه ټوله د اهل سنت شي خو بیا به څه کوي بیا نه مړېږي دا فرمه ټوله د اهل تشیع شي بیا نه مړېږي بیا به څه کوي نه هر څه الله نه دي روانو قیامت ته او د قیامت په ورځ به بیا ما نه هم تپوس کېږي اهل تشیع علماو نه به هم تپوس کېږي د ما ملک نه به هم تپوس کېږي د اهل تشیع